بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام و رد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه منګه او پیژندله، مبادیات مو پیژندل، اصول مو پیژندل، داوا جواب داوا منګه او پیژندله، منګه د الحاد اقسام پیژندل. نو مولوی صاحبانو د الحاد سو اقسام لګ لګ وضاحت را سره کوي. سلور منګ ویلو الحاد مطلق چې په عقلي دلایل سره د الله د وجود نه انکار کوي. د دې علامه سوا د دې علامه دا و چې دوی څه کوي، مناظره کوي، در سره بحث مباحثه کوي، الحاد ته دعوت ورکوي. لکه چې ډاکن دا کتاب لیکل دی ګاډ ډیلیجن یعنی فریب خدای په نوم دغه دا اول نه شروع کی. و ډیر خلک د سیدی چې وای مذهب د مشرانو د وجنه ور روان دي، د فیملی د وجنه، د پلار مور د وجنه مذهب پس روانو، خو په مذهب یقین نه کوي. ما جواب شروع کړی دی د دې کتاب، ما ورته پکې ولیکل چې دا خبره ستا غلطه ده. موږ مسلمانان الحمدلله په مکمل دین د مذهبي عقایدو باندې څه کوو، عمل پې کوو، فالو کوي. وګورئ ډېر کم مسلمانان به چې بې دینه، اکثریت مسلمانان څه دي الحمدلله د دین په عقایدو باندې عقیده لري. په اعمالو باندې ټیک ده چې په اعمالو کې به کمزوري وي، خو څه کوي، عقیده د اسلام موجود د مایدا خبره د غلطه ده. نو دوی بیا وای که چېرې ته داسې نو دا کتاب وایي ستا دپاره دی چې ته دا مذهب پرې غوستل غواړې، نو وایي تا دپاره ملحد کېدل ممکن دي. چې ته وایي دهري شه. ما ورته ویلې ګوره که ستا غونته کې رشید ډاکن غونته کې او د ډارون غونته کې او دا ډېر ملحدین چې دي دوی که ډېر هم دعوت وکړي اوس هم مذهب غالبه دی. څه شی دی؟ یورپ والا مذهب ته راګرځي اکثریت کوشش کوي. جو بایډن چې دا صدر او د امریکا صدر چې حلف یې اوچتو په بایبل باندې لاس کې غوستو، یعنی مطلب مذهب ته واپس هغوی دي. کارل مارکس نظریه چې په وسطي ایشیا ملکونو کې په روس کې هغوی نافذ کړی و، هغوی واپس چرچ طرف ته راړه. څه شو اوس چې ودونه کوي هغوی خو واده نظام ختم کړی و دهریانو، نو واپس څه شو چرچ طرف ته را روان دي. نو مذهب طرف ته واپس خلک را روان دي. ته چې دهریه تاسې جهالت دی، بغیر د مجرد انسان چې یو نظریه نه لري، یو فکر حیات نه لري او دا ژوند تیری، دا خو د حیواناتو حساب دی. نو په دنیا کې چې څونه انسانان دي دا اکثریت د څه شي دي، د مذهب منونکي اوس موجود دي. نو اولنې چې کم الحاد مطلق و هغه دغه خلکو چې دوی الحاد طرف ته دعوت کوي. دویم نمبر کم یو لادریت والا مولوی صاحبانو، دا د لادریت دا په دغه د قدیم زمانې نه را روانو سوفسطایه چې ویلې موږ درې ډلې ذکر کړو. دې په جدید دغه کې چې دا څوک حکسلې په نوم باندې چې کوم دا شخصیت تیر شوی د 1800 کې 1800 دغه شان د گیاو په دې کې د 1896 د کسونه دلته وګورئ. بیا هغه کې دا اصطلاح استعمال کړه د لپاره وې دا د مذهب د الحاد او د مذهب جنگ دی. بس موږ ته یو طرف ته یو نو ویو چې خدای شته او نو ویو چې خدای نشته. دوی علامه او نه موږ دا ویلې او مولوی صاحبانو وی کنه را سره سم ویلې و. شابه سي د مناظره نه کوي، خو د مذهب په باره کې څه کوي، شکی خبرې کوي، په مذهب به اعتراضات کوي. د مذهب دا خبرې دي، دا خبرې دي، دا د عقل خلاف دی، دا د عقل خلاف. دریم نمبر څه شی مولوی صاحبانو د ډیزم والا دي، د نیم ملحدین دي. دوی وی ټیک د خدای خدا دنیا پیدا کړې د خو څه کیږي، خود به خود چلےږي. حالانکه ما تاسو ویلو په دور حاضر کې چې دا چې ډاکن دی انتونی فلو چې د خپل تحریشه او بیروسته کتاب ولیکو خدا ہے د ګاډ په نوم باندې د کتاب به ولیکلو. نو د جسونه تحریان دي دا ډیزم والا دي، نیم ملحدین دي. دوی وی چې لکه دا دنیا موجود ده. لکه بیا مثال ورکړلو د دې والټیر او داسې نورو مثال ورکوي، د غړۍ مثال ورکوي چې ټیک ده چې دا غړۍ خو جوړون کې ته احتیاج لري، خو دا په خپله چلیږي. په دې باندې بیا ډیوډ هوم هم اعتراض کړی او دغه شان ته کې چې ډاکر هم. نو دا د دوی علامه او نهه چې د مولوي صاحبانو د دې د ډیزم والا علامه او نهه موږ څه ویلې وه چاته یاد دي مولوی صاحبانو د دې علامه نه هم دغه چې دوی هم د مذهب په باره کې څه کوي، شکوک او شبهات اظهار کوي. دغه شان ته کې څلورم نمبر چې هغه نفسیاتي ملحدین مولوی صاحبانو سو نفسیاتي ملحدین زما او ستا معاشره کې دي. دوی د اسلام باره کې هم څه ناسه معلومات لري، د ساينس باره کې هم څه ناسه، د فلسفې اکثر د فلسفو نه متاثر دي. د برنډر ریسل کتابونه ګوري، د فرانسیس بیکن کتابونه، دغه شان ته کې د ریچارډ ډاکن کتابونه، دا چې څونه مغربي فلسفه دي او دوی اکثر دهریان دي. دغه د سټیفن هاکینګ کتابونه دوی خو دهریان دي، نو د دوی کتابونو باندې اثر د دوی باندې ډیر وي.
نو بیا د دې په وجه څه کېږي دا نفسیاتي ملحد شي مسلمانی خدا نفسیاتی شي بس اخره کې ملحد شي بس بیا د یاره وای دا د اسلام خلاف دا د اسلام خلاف دا څلور اقسام موږ ذکر کړو موږ بنن د مذهب وضاحت کوو لکه به د دې وضاحت کوو چې د الحاد درسونه ولې ضروری دي دا زمونږ د دویم باب شروع شو دیزنه اوس پورې موږ د الحاد اقسام پیژندو د الحاد تعریف موضوع غرض موږ پیژندلې مولوی صاحبانو اوس د الحاد مبادیات ټول تاسو ویل اوس به موږ وایو چې دا د الحاد درسونه ولې ضروري دي دلته څلور الفاظ دي د دې بنن وضاحت کو یو دین دی یو مسلک دی یو مذهب دی لکه بل مور شاکر په دې باندې اعتراض وکړو دین چې دین شته او مذهب نشته موږ د الفاظ مترادفه دي د یو بل په ځای باندې سکیږي مولوی صاحبانو استعماليږي لکه دا ګوره دا اصطلاح چرته موږ اوس خلکو استعمالولې خدا به غلطه وي ګوره دا بابلی مذهب دی دا زرتش مذهب دی نو دا نه وي چې دا زرتش دین دی دا زرتش دا هندومت دین دی نه مذهب استعماليږي نو ټیک د چې اسلام کې ورته دین د دین اسلام لفظ استعمال شوی ان الدین عند الله الاسلام ټیک د چې د اسلام خو زمونږ د قدیم زمانه نه هم لکه په فروعي مسالو کې بیا مذاهب سودي سلور دي کنه مولوی صاحبانو حنفیت دی شافعیت دی مالکیت دی او حنبلیت دی مولوی صاحبانو دغه شانته کې د مذهب دا اصطلاح هم استعمال شوی د نو دا خبره هم چې څوک وي چې مذهب پکې نشته نو دا خبره هم د دوی صحیح نه ده د دې وضاحت وکړو نو اول په منګ وایو چې د الحاد درسونه ولې ضروري دي مولوی صاحبانو دا ځکه اوله خبره پدې کې دا ده چې د جدید دنیا د ټول نه لوی او خطرناک فتنه شي د مولوی صاحبانو هغه د الحاد د عبارت شروع کړه لکه تازه وب ما تراوړی یاسین مولوی صاحب ورشه جدید دنیا د ټول نه لوی او خطرناک فتنه هغه د الحاد فتنه ده ولې صاحبانو د الحاد فتنه ولې ټول نه خطرناک ده ګوره ما درته ویل کنه دا چې څونه انسانان دنیا کې اته عرب قریبا انسانان ژوند کوي دوی د نظریه خاوندانی سي یو نظریه لري یو د ژوند مقصد لري خو چې ملحد شوی دهریت شوی هیڅ مقصد نشته د دې لاس مقصد معلوم دی لاس مقصد په د باندې خپل ضرورتونه پوره کول د سترګو مقصد معلوم دی په د باندې څه کول لیدل کول په غوږونو اوریدل کول په ژبه خبرې کول د دې اعضاء مقصد معلوم دی او د ډانچې مقصد نه ټول نه لوی خطرناکه فتنه ده ولې زبانو چې څونه مذاهب راغلي چې څونه دنیا تاریخ اوسه پورې تاریخ تمدن چې څونه تیر شوی دی د ساينس نظریه چې څلورنیم اربه کاله وشو څلورنیم اربه کاله وشو چې کائنات کې ژوند موجود دی د دې کې ټول نه زیاته چې خطرناکه فتنه راغلي دغه د الحاد فتنه ده ځکه چې د انسانیت سکو انسانیت د خپل معیار نه وغورځو یار دا بسونه ظلمي چې انسان د زناورو سره واده کوي شریک حیات ځان له وګرځي دا بسونه دغه وی چې انسان د خپل ژوند د مقصد نه خبر نبی مولوی صاحبانو نو ټول نه لوی فتنه دا د الحاد ده نو چې څونه فتنه لوی وي د پارکارم لوی پکاري کنه مولوی صاحبانو څونه چې او دا فتنه چې کلم را پاسېدلې د مقابله چا کړی ده علماء کرام کړی د مولوی صاحبانو په هر دور کې چې فتنه را پاسېږي دا به څوک د دې رد کوي علماء کرام الحمدلله اوس هم په علماء کرامو کې د دې بیداري شروع شوې ده درسونه شروع شوي دي تخصصات شروع شوي دي نو موږ اول ویلي چې تاسو ته د الحاد درسونه ولې ضروري دي اوله وجه دا چې دا الحاد فتنه د ټولې دنیا کې ټول نه لویه فتنه ده دویم د انټرنیټ او سوشل میډیا د وجې نه دا فتنه ډېره زیاته په تیزۍ سره خورېږي د دې مخ نوی پکار دی او د دې تعلیم او تعلیم مولوی صاحبانو دویمه وجه دا ده چې دا ډېره د دې د خورېدو د نظام هم ډېر په تیزۍ سره کېږي سوشل میډیا ټوله د الحاد نه ډکه ده څه شی ده ټوله د الحاد نه ډکه ده د اسلام خلاف دا نه ده مولوی صاحبانو ګوره علماء پیدا کړي دي پکې علماء سو پیدا کړي د خپل ځان دپاره په احادیث مبارکو به اعتراضات کوي په مسلماتو به څه کوي اعتراضات به کوي مولوی صاحبانو نو دا فتنه ډیره په تیزۍ سره خورېږي نو چې دا په تیزۍ سره خورېږي نو څه دی د دې تعلیم او تعلم عام کول پکار دی دریم د الحاد د ټولو مذاهبو دپاره چیلنج دی که هغه مذاهب سماوي او که هغه مذاهب غیر سماوي دي مولوی صاحبانو موږ درته ویلي دي که نه چې د الحاد په مد مقابل صرف یو مذهب اسلام ولاړ دی نور مذاهب څه کړي دي هغې ختم کړي دي هغه صفر شوي دي دا د ټولو دپاره چیلنج دی دا هم د عیسایت دپاره چیلنج دی د الحاد دا نظریه هم د یهودیت دپاره هم د هندوروس را روان یو موږ به وروسته وایو چې هندومت باندې د الحاد اثر دونه ونه شو موږ ویلي که نه مخکې تېر شوي دي که نه دي اقوام علم باندې د مذهب د الحاد اثرات هم ویلي که نه هم دي ویلي
ویلیم دی کنه نو بولی صاحبانو ګوره هغوی چې هغه مذاهب څه دي هغه صفر شوي دي د الحاد مقابله کې نو دا یو چیلنج دی نو دا به ټول مذاهب په دې کې دغه شوي دي د دې فتنې نه دغه شوي متاثره شوي دي خو اسلام الحمدلله د دې فتنې نه دی متاثره شوی که مسلمان ملحد کېږي او څو وجې دي یا به بې دینه وي یا به دین نه وي خبر څه وي د دین د اصولو نه به نه وي خبر او یا به څه وي د دنیا د لالچ په وجه دا دوه خبرې نفسیاتي ملحدین د دنیا د لالچ د وجه نور پکې نشته دی څلورم نمبر الحاد خو ډېر کتابونه موجود دي خو موږ مختصر د مناظرې په انداز سره بیان کول غواړو مدلل انداز سره په دې باندې بحث کوو او هم نکات باندې درس کوو کوم چې په وخت د مناظرې کې په کار راځي دا به درسي انداز سره وي او په دې کې به موږ د ملحدینو نه عقلي سوالات یا مولوي صاحبانو څلورم نمبر دا دی چې دی کې الحمدلله په الحاد مغربي فکر فلسفه باندې علماء کرامو مستقل تصانیف کړي دي لکه ما د مقاله رد الحاد کې چې دا کوم اول ایډیشن موږ چاپ کړی نو ما ډېر مختصر پکې تعریفات ذکر کړي د سیکولرزم لیبرلیزم سوشلیزم کمونیزم دا څونه فلسفې چې دي هیومنیزم اوس هم پکې څه زیادت وکړو د نوټس کې چې دي په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي زمونږ انداز به څه وي مناظرانه انداز به وي موږ دلته داسې یو دغه پیدا کوو یو داسې یو ځوانان پیدا کول غواړو زمونږ د درس مقصد د دې نورو نه جدا دی موږ چې څوک چې تکلم وکړی شو موږ بحث مباحثت چا سره وکړی شو د دهري سره لکه ټیک د تاسو وګورئ سوشل میډیا باندې ډېر خلک کار کوي د الحاد برد کې خود ملحد سره بحث کول ملحد سره مناظره کول دا بیدار سړي کار نه دی موږ الحمدلله څه کوو داوم ذکر کړي جواب داوم ذکر کړي تنقیحات هم ذکر کړي دا د ساينس د قوانین د فطرت او نسنه خبرې کوو د دې دپاره چې څه شي تاسو ذهني طور دې ته تیار شئ یو ملحد تاسو سره کله وایي چې زه بحث کول غواړم ته ورته وایې راځه را میدان ته شه دا د ګزو دا د میدان نو موږ وضاحت وکړو چې اوس به وضاحت کوو دا د الحاد درسونه ولې ضروري دي دا څلور خبرې موږ ذکر کړي د ټول لویه فتنه خطرناکه فتنه د الحاد د دویم نمبر دا دا ډېره په تیزۍ سره خورېږي دریم نمبر دا دی دا د ټولو مذاهبو دپاره چیلنج دی او څلورم نمبر دا دی چې موږ انداز څه دی زموږ انداز مناظرانه انداز کې موږ څه کوو بحث کوو څلور الفاظ دي چې د دې لږ څه ناڅه وضاحت تاسو ته وکړو یو دین دی یو مسلک دی یو منهج دی مذهب دی نو د دې وضاحت به کوو مولوي صاحبانو دین مسلک منهج او مذهب د دې تشریح او وضاحت د دین تعارف د دین نه د منصوصاتو نوم دی کوم چې په قرآن کریم او حدیث مبارکه کې بیان شوي دي د دې اختلاف د کفر او اسلام اختلاف مولوي صاحبانو موږ منیر شاکر ته یو که چېرې تا دا خبرې زده کړې وې تا به په مذهب اعتراض نه کولی چې مذهب په اسلام کې نشته دی ولې پکې نشته دی دین د منصوصاتو نوم دی په کوم چې قرآن کریم او احادیث مبارکو کې بیان شوی وي که څوک چې په دین کې اختلاف کوي دا د کفر اختلاف دی چې دی دا د کفر او د اسلام اختلاف دی موږ په خپل منځ کې چې کله لکه اوس یو سړی د احادیثو نه انکار وکړي داسې شي دا به د کفر او د اسلام دغه به شي که به نه شي دغه شانته کې څوک د قرآن د آیاتونو نه انکار وکړي نو د اختلاف به څه وي د کفر او د اسلام دویم نمبر مسلک دی د مسلک تعارف کوم منصوصات چې بنیاد دي د دې اختلاف د مسلک اختلاف وي د منصوص قطعي نه انکار کول خو کفر دی او په دلایل ځواني کې اختلاف کول د مسلک اختلاف وي په دې کې د کفر او اسلام اختلاف نه وي بلکې د سنت او بدعت اختلاف وي یو مبتدی فی العقیده وي او بل اهل ابن صاحبانو پتر ته ولګی دا کنه منصوصات مسلک څه ته وي کوم چې ځوانیات دي مولوي صاحبانو دا اختلاف دی دا د مسلک اختلاف دی د منصوص قطعي نه انکار کول سره څه کیږي انسان کافر کیږي کنه خو د ځوانیاتو اختلاف به د مسلک اختلاف ورته ویل کیږي نو د دې مراد به د اختلاف مطلب څه شو یو د سنت او د بدعت اختلاف دی یو مبتدی فی العقیده یو بل اهل سنت فی العقیده دریم نمبر منهج دی منهج طریقه کار توای یو دې کار او بل یو دې کار بل دې طریقه کار مثال یو مسلمان مدرسه جوړ کړه بل مسلمان دعوت او تبلیغ کوي بل جهاد کوي مولوي صاحبانو نو دا څه شی دی دا یو منهج شو بل مسلمان تصنیف او تعلیم کوي نو دا اختلاف د کار نه بلکې د منهج وایي د طریقې کار اختلاف طریقې کار څه وي دیتا مولوي منهج وایي څلورم نمبر مذهب دلته مذهب چې دی ګوره کثیر المعنا لفظ دی کثیر المعنا څنګه لفظ دی منګه د يهودیت مقابله کې د اسلام مذهب ثابتول غواړو د عیسایت مقابله کې زونه چې مذاهب دي منګه دا د اسلام مذهب دی هغه يهودیت دی هندومت دی جنمت دی سکمت دی دې کنه دا یو چې کله بیا فروعي مسلو کې مراشي منګ به احناف او هغه منګ شوافی او کله فروعي مسلو کې نو دا ګوره یو کثیر المعنا لفظ دی دا د دین په مقابله کې هم راځي په فروعي مسلو مقابله کې هم راځي لکه څنګه چې منګه مسلمانان منګ ځان ته احناف وایو کنه خو منګ محمدیان څه نه یو ولې نه یو خو چې کله ګوره زه د عیسائی سره مد مقابل شمه
زه عیسائی سره مناظره کوم لکه ډاکټر ذاکر نایک صاحب چې کله عیسائی ته مقابل کیږي بیا دا څه کیږي دا هو دلته دا محمدي دی لکه موږ چې عیسایانو سره مناظرې کوو یهودیانو سره زه دې وخت کې د محمدي په صفت زه د نبي علیه السلام د امتي په صفت هغه سره بحث کوم کله چې بیا موږ د اهل تشیع سره مقابل کیږو موږ بیا څه یو اهل سنت یو که نه یو ګوره چینج کېږي نوم که نه دغه شانته کې چې کله بیا موږ خپلو کې فروعي مسلو کې راوځو نو څه یو موږ احناف یو څوک شوافي دي څوک حنابله دي څوک موالک دي مولوي صاحبانو نو دا یو کثیر المعنا لفظ دی څلورم نمبر مذهب کثیر المعنا لفظ دی کله په دین په معنا کې استعمالېږي او کله مذهب په اجتهادي معنا کې استعمالېږي مولوي صاحبانو کله څه کېږي په اجتهادي معنا باندې استعمالېږي په دین اسلام کې د مذهب نه مراد اجتهادي مسائل وي د یو آیات نه یو مجتهد یو معنا مراد اخلي او بل مجتهد ترې نه بل معنا اخلي د اجتهاد په بنیاد مجتهدین د قرآن او حدیث مبارکانه مسائل حل کوي د دې اجتهادات او اختلاف ته د مذهب اختلاف وایي په دې کې د حق او باطل اختلاف نه بلکې د یو اجر او دوه اجر اختلاف حدیث مبارک دی امام بخاری رحمۃ اللہ اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم الحاكم فاخطا فله اجر واحد بیا ورته څه شه دی یو اجر نو دا تاسو په جندل څلور الفاظ اوس موږ راځو د مذهب تشریح په معنا د عبادت سره هم کیږي څه کیږي د مذهب تشریح په معنا د عبادت سره دا وایا د مذهب تشریح مذهبي معنا په معنا عبادت د مذهب لفظي معنا د لارې یا طریقه په انګریزي ژبه کې مذهب تعلیمي په انګریزي ژبه کې به مذهب ته څه وایي اصل کې مذهب خود عربی ژبه لفظ دی خود ته په معنا د انګریزي ژبه کې دی ته ریلیجن وایي چې وایي کوم چې د لاتینی ژبې نه ماخوذ دی د دې مفهوم د عقیده عبادت کول په خپل طریقه باندې مذهب د تعریف په باره کې مختلف اقوال نقل شوي دي بعضي مفکرین وایي مذهب د هغه معقولات او خیالات یا بل صاحبانو موږ دلته د مفکرینو د فلاسفه او اقوال د مذهب په باره کې ولې راوړو زموږ مقصد څه دی زموږ منهج څه دی زموږ طریقه کار څه دی چې موږ د چا رد کوو د الحاد رد کو نو د الحاد رد چې کو نو موږ بچاته نو موږ به د دې فلسفه او اقوال د ملحدینو ته پیش کو سره په خلاصي که نه خلاصيږي سره ټول انسانان منسلک شي مشهور فلسفي کانټ ګوره کانټ مشهور فلسفي دی دا تجربه پسند کیو که عقلیت پسند کیو مخکې تیر شو کنه تجربه پسند کیو مولوی صاحبانو غټي غټي خبر یاد ساتي د مذهب تعریف کړي دی وای هر یو فریضه حکم خداوندی ګڼلو ته مذهب وای کانټ سوی هر یو فریضه حکم خداوندی ګڼلو ته مذهب وای دغه شانته کې مشهور فلسفي دی شوپنهار دا جرمنیو څه شو او د تاریخ پیدایش ته 1788 د مذهب تعریف کړل دی وای مذهب د مرګ د تصور سره تړل دی څه دی د مرګ ته تصور سره تړل شوی دی د بل تعریف داسې کړی دی وای هغه اعتقادي قوت نوم دی مذهب د هغه اعتقادي قوت نوم دی په کوم سره چې د انسان باطن څه شي صفا شي مولوی صاحبانو دغه شانته کې مشهور پروفیسر دی جیمز ایچ لیوبا د په خپل تصنیف کې د مذهب تعریف داسې کړی دی جی مشهور عالم نفسیات پروفیسر جیمز ایچ لیوبا د خپل تصنیف کې د مذهب تعریف ذکر کړی دی مذهب نوم دی د کوم بالاتر مقدس هستی احساس کول بغیر د مشاهدې د هغې نه چې د هغه ذات د انسان په قلب او دماغ کې پیدا شي مولوی صاحبانو دا تعریف اول کړی دی وایي د کوم بالاتر مقدس هستی احساس کول بغیر د مشاهدې نه ګوره په ملحدینو یې رد وکړو که نه ملحدین خو یې ماته خدای وښیوه که نه چې د هغه ذات د انسان په قلب او دماغ کې پیدا شي دویم تعریف دی چې ته ایمان پرې راوړي دویم تعریف د داسې کړی مذهب نوم دی د ایمان راوړلو په یو ازلي او ابدي حقیقت باندې په دې حیثیت سره چې دا به د انسان په خپل ارادې سره په مذهب عمل کولو سره مذهب نوم دی د ایمان راوړلو په یو ازلي او ابدي حقیقت باندې په دې حیثیت سره چې دا به د انسان په خپل ارادې سره وي دریم تعریف د دا کړی دی مذهب نوم دی د ما فوق الفطرت هستی باندې ایمان راوړلو ته مذهب وایي ما فوق الفطرت هستی باندې ایمان راوړلو ته څه وایي مذهب دا مذاهب علم کا تقابلي مطالعه پروفیسر غلام رسول چیما صاحب دا بهترین کتاب دی چې په مذاهب علم کار کوي نو دا ګورئ ما دا ټول مطالعه کړی دی دا ډېر بهترین زمونږ کتابونه په مذاهب علم ډېر لیکل شوي دي خو زه دا ګورم دا زمونږ په طرز لکه موږ چې کم طرز کې ځو هغه طرز کې دی تا ته به صرف بعضې کتابونه اخذ ډېر ګراني کتابونه ډېر مزیدار خو هغه نه اخذ ډېر ګران هغه ته به مکمل 15 پیرې به مطالعه کې به اخذ کې نن سبا د قحط الرجال زمانه ده موږ استعدادونه کمزوري دي موږ له داسې آسان انداز کې تصانیف پکار دي چې څنګه خلک وګوري بس مطالعه شروع کې واخستې وکړي شي نو دې کې دا یو کتاب دا دی دا د غلام رسول صاحب
د دا تعریفات ذکر کړي دي صفحه نمبر 47. اوس خدا دغه شو دا خو زمونږ د مذهب تعریف وکړو. اوس راځو د ملحدینو د مذهب په باره کې څه نظریه ده؟ د ملحدینو نظریه د مذهب په باره کې د مذهب خلاف مخالفین و دعوا ذکر کوي چې د قدیم زماني انسانانو به د خپل ځان د حفاظت لپاره د مافوق بولې سبانو ملحدین څه وایي؟ ملحدین وایي چې دا د قدیم زماني د انسانانو به د خپل ځان د حفاظت لپاره د مافوق الفطرت د هستۍ تصور پیش کولو. د سوي د مذهب تعریف دوی دسی کوي چې مصیبت کې دوی ځان محفوظ کړي ځکه چې هغه زمانه د ساينس ایجادات نو شوي. وای کله به چې نور تندرونی ولو سپوږمۍ به تندرونی ولو نو هغه وخت ایجادات نو شوي نو دی بول چې والله دا یو بلا د اسمان کې نو بس خلکو به د خدای عبادت کو. دا د دوی نظریه ده. کله چې بس سیلاب راغی افات بنازل شنو هغه به دا غنل چې دا مافوق الفطرت هستی هر څه کوي. په نن زمانه کې د سین تجرباتو دا ثابت کړل چې دا ولي کې مل شبانو دوی وایي کنه د مذهب په باره کې دا خبر یاد ساتي. ګوره دا د ملحدین وایي چې دا مذهب خو انسانانو ایجاد کړی دی. چا انسانانو موږ دا ساينس خو انسانانو ایجاد کړی خو ساينس هم پرې دی کنه. ولینن حق سلی وایي چې مذهب د انسان او د دې د ماحول نه پیدا شوی دی نو اوس هغه ماحول ختم شو یا ختمیږي. دا وایي چې د خدای جل جلاله د افاضل په آخري مقام کې دی مزید ترقی نشي کولی. مافوق الفطرت طاقتونه په حاصل کې د مذهب د بوج او چتولو د دا حق سلی څه وایي؟ د مخکې د عبارتونه موږ پیش کړو. دا وایي دا د انسان د ماحول نه پیدا شوی مذهب نه. مذهب ماته د ژوند تیرولو اصول ذکر کړي دي. ما د چې ډاکن ته پرون دا لیکل وکړه کنه ما ورته ویلې چې مذهب اگر हम मजहब को दरमियान से निकाल दे तो किसके उसूलों पर 7-8 अरब इंसान जिंदगी गुजारेंगे. دا 8 अरब इंसानان به د چا په اصولو باندې ژوند تیری. مذهب خو موږ پابند کړي په یو معاشره کې موږ د پاره یو اصطلاحات ذکر کړي دي. موږ له د کامیابی معیار ذکر کړي. موږ له د کامیابی کارونه ذکر کړي دي. موږ له د ژوند مقصد بیان کړي دي. ته مذهب د مې نو باسه مولوی صاحبانو دوی دا خبره د دې حق سلی او د ریچارډ ډاکن او د دغه شان ډیوډ هوم او د ټولو دا غلطه ده. موږ وضاحت وکړو د اشتراکي نظریه مطابق هم مذهب یو تاریخي پدیده دی. البته مارکس په 1858 کې پیدا شوی دی. 1818 کې پیدا شوی 1888 کې دغه د دا نظریه په کوم ځای کې نافذ کړی دا د اشتراکي نظام په روس کې لیلن نافذ نه کړل. دا اشتراکي نظام بار بار زداویم بار بار زویم مسلمانانو اشتراکی نظام مطابق مذهب وی تاریخی فریب دی. مګ په دمانه مکمل وضاحت کو چې دا لیبرالزم او دا دغه اشتراکی نظام د دې د پیدا کېدو وجوهات موږ ذکر کړی دي. مخکې ځه د اشتراکي نظریه مطابق هم مذهب یو تاریخي فریب دی. البته اشتراکي تعلق اشتراکی نظام ته موږ بل نظام بل نمونه ماغستیو چاته یاد دي سوشلیزم او کمونیزم. سوشلیزم یې شو دا اقتصادي نظام او کمونیزم سیاسي نظام غټي غټي خبرې یاد ساتئ کنه یار تاسو. ټول مذاهب په اقتصادیت وایي چې مذهب سرمایدارانو جاګیردارانو ایجاد کړی دی. اوس سرمایداري نظام ختمېدو کې دی نو مذهب به هم ختم شي. دوی وایي مذهب سرمایدارانو دپاره ایجاد کړی دی. سرمایدارو دې دپاره ایجاد کړی دی. مولوي صاحبانو د غریبانانو د غریبانانو دپاره څه کوي؟ د افیم او د نشې کار کوي. سرمایدار د خپل سرمایه حفاظت کوي. د چا په ذریعه؟ د مذهب په ذریعه. ولی سودي نظام دی کنه. په سودي نظام کې څه کیږي؟ غریب ورځ په ورځ غریب کېږي. مالدار ورځ په ورځ مالدار کېږي. دولت د 100 کسانو په لاس کې دی. نو ویره ده وای دا د سرمایدار او تاجر ایجاد کړي. دا چا نظریه ده؟ اشتراکي نظام والا وایي. مذهب غریبانو لپاره د افیمو د نشې په شان کار ورکوي ځکه ټول نظام په سود چلیږي چې د دې سره غریب ورځ په ورځ غریب کېږي. دوی وایي کله چې د غریب د غریب نه ګوره کله چې د غریب دا نظریه وایي چې دنیا مې خرابه ده نو آخرت خو مشتری نو دې ته څه کېږي؟ مولوي صاحبانو سرمایدار ته تقویت ملاویږي. دا نه راپاسېږي د خپل حق غوښتو دپاره. مولوي صاحبانو لینن په کال 1920 کې ویل چې زموږ یو خدای نه منو د خدای تصور ارباب کلیسا او تاجرانو زمیندارانو ورکولو په دې خپل لیلن دا د لیلن اقوال دي. لیلن کم چې په دا کې روس کې تیر شوی د مشهور د دوی صدرو او موږ یو خدای نعوذ بالله نه منو. وای دا د خدای تصور چا؟ دا خو ارباب کلیسا ورکړي تاجرانو زمیندارانو ورکړي دي. ځکه خو چې دوی رااله تاجران هم ختم کړو. اشتراکی نظام کی مال ته واغستو. کلیسا هم ختم کړه. جمعات مسجد هم ختم کړه. ورسره مذهب ټول ختم کو. اوس واپس شو واپس مذهب طرف روان شو. نور مذهب په مختلفو معنو سره استعمالېږي. موږ چې کله په پوری مسایلو کې بعد اوس دلته وضاحت موږ تاسو ته د ټول نننی درس وضاحت درته وشو. ما مختلفو معنو سره مولوي صاحبان څه کیږي استعمالېږي چې په فروعي مسالو کې موږ کله بحث کوو نو په معنا د مذهب په معنا د لارې سره ده.
الله صلی الله علیه وسلم زموږ منزل دی او مذهب زموږ لاره ده په دې لاره باندې موږ منزل ته ځان رسوو او کله چې موږ یا بل صاحبانو کچری تاسو منیر شاکر او داسې خلک رامخ کې شنو ته په مذهب تعریف ورته په معنا د لارې سره کې چې منزل زمنګ څه دی الله او رسول الله موږ په دې لاره باندې څه کوو ځان رسوو کله چې موږ ملحدینو ته مخامخ شو د ملحدینو سره باس کوو نو دلته مذهب تعریف داسې کوو ځان نه اوچته ای بل صاحبانو د ځان نه اوچته هستی منل او د هغې اطاعت تسلیمولو ته مذهب وایي د بعضې فلسفه په نسبت بالاتر هستي هغه اوبه دي او د چا په نسبت عناصر اربعه دي او بعضې مذاهبو په نسبت باندې بالاتر هستي بود دی یعنی د هندوانو په نسبت بود بالاتر دی او د چا په نسبت اوچته هستي اور دی د هغې عبادت کوي او د چا غوا اوچته ګڼلې د عبادت کوي د چا په نسبت هوا ده د اتي دی هاتي فیل سریلنکا والا د هغې عبادت کوي مولوي صاحبانو هستي د یو نه زیات ګڼلې دي او د اسلام په مذهب کې بالاتر اوچت هستي صرف یو ګڼلی شي دی چې هغه زموږ رب دی نو د مذهب معنا ده ځان ته ځان نه برتر هستي منل او د هغې عبادت او اطاعت اختیارولو ته مذهب وایي د ملحد عقیده ده چې د انسان نه برتر یوه هستي هم نشته د انسان خود مختار دی هغوی مذهب نه مني او دوی په ذهن کې دوی وایي کوم چې مذهب دی او د دې عقیده ده یعنې د ځان نه برتر هستي منل دوی وایي دا د انسان د ویرې دی بل تعریف هم کوي وایي مذهب چې دی د انسان د ویرې او د خوف د دروغو د امیدو نتیجه ده خوف په داسې طریقه انسان په دې دنیا کې ځان غیر تصور مخصوص د عبارت وي داسې بالاتر هستي مني چې د هغې نه ویره او خوف کوي او په مشکل حالاتو کې د هغې نه ځان محفوظ کړي او کله چې انسان په مشکلاتو کې ګیر وي نو د دروغو د امیدونو په الله باندې ساتي مرکز ویلی دغه دی اشتراکي نظام والا کارر مرکز څه وایي دوی دا مذهب امیرانو باچاهانو ایجاد کړی دی د غریبانو دپاره د نشې کار کوي غریب په دې امید چې دا ژوند تېروي چې دا دنیا کې خرابه ده نه آخرت خوشتري هلته به ښه ژوند وي نو ملحد د مطلق مذهب نه څه کوي مولوي صاحبانو انکار کوي نو دغه د الحاد په باره کې عهد قدیم کې چې و مولوي صاحبانو مذهب غالب و عهد قدیم کمې زمانې ته وایي مولوي صاحبانو شاباسی 1500 زمانه پورې عهد قدیم وای درې ادوارو کنه عهد قدیم 15 صدې پورې نشاط ثانیه د 15 نواله تر د 1900 پورې د 19 نواله تر د 2000 پورې اوسه پورې عهد جدید د درې ادوار دي دا شاباسی دغه غټه خبره یاد ساتئ عهد قدیم کې مذهب غالب ودا بوایو او جدید الحاد څه چیز دی د جدید الحاد او قدیم الحاد په مابین کې فرق دا بوایو اهم درسونه دوستانو دا اورئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين